رب العالمین دې په دې اوسنۍ ښادۍ کې خیر واچي. او زه په دې موقع باندې چې کوم زمونږ یاران دوستان رشته داران هر څومره متعلقین چې څونه راغلي دي د هغې ډېره شکریا ادا کوم په دې موقع باندې، ځکه چې دا ډېر مصروف وخت دی، څوک ټوله نه ځي او دا یو دعوت هم یو سنت طریقه ده، قبلول بیا سنت دی او بلکې واجب دی. هغه معلم هم بهترین ډاکټر دی، نو هغه په هسپتال کې موږ ته پکار دی او دا صدقه جاریه په هسپتال کې زما بچی جوړولی شي، دا صدقه جاریه په تاڼه کې زما بچی جوړولی شي. د معاشرې په هر ځای کې، په تجارت کې، کاروبار کې، په هر ځای کې چې د تربیت یو ځل وشي صحیح معنو سره، چې دا د حرامو د لقمې نه ځان ساتي او د انسانیت د خیرخواهۍ په جذبې سره هر شعبې ته تیار کړي، دا ستا لپاره صدقه جاریه ده. زه د خپل طرفه ډاکټر منیب جنید صاحب ته او حافظ منیب صاحب ته خپل طرفه ډېره مبارکي وایم. الله دې دا پروګرام د خادي بختور کړي. زمونږ مشر خوری دی ډاکټر محمد جنید صاحب، کراچۍ کې ماشاءالله دی بهترین کومه دکتوره چې دغه حاصله کړې ده او ماشاءالله نن سبا خو به بهترین جاب باندې. او دا جناب مولانا محمد منیب صاحب زمونږ کشر خوری په دې پروګرامات ماشاءالله دا مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب دامت برکاتهم العالیه د کراچۍ کوم د هغې زیر تنظیم یو لویه جامعه ده ماشاءالله، بهترین ترتیب سره روانه ده. هغې په خپلو بچو باندې ډېر انتهایي مینې محبت سره شفقت سره د تعلیم کوشش کړی دی، الله رب کریم کامیاب کړو. او نور د دوی خاندان زمونږ خاندانونه دا د چا نه پټ پناه نه دي، الحمدلله الله رب کریم په فضل سره په ټول کلي علاقه کې معیارو کې ډېر بهترین او ځلیدونکي خاندان دی. علماء کرامو سره تعلق لري، ډاکټرانو سره، تعلیمي حلقو سره تعلق ساتي. الله رب کریم چې دا څومره پروګرام روان دی دا خالص د الله په فضل سره او د کلیوالو د ټولو مینوالو په مینه محبت سره او دا ټولو خلوص سره یو پروګرام روان دی ډېر زبردست طریقې سره. دا مولوي صاحب زمونږ استاد او دا جنید او منیب د هغې زامن دي، بنګ باندې حق و د هغې دپاره موږ دلته راغلو مبارکبادۍ دپاره. الله رب العزت دې د دا خادي بختوره کړي او د دواړو خاندانونو دپاره د خیر او د برکت باعث وګرځي. میرے دامن میں تو کانٹوں سے بغیر کچھ بھی نہیں، میرے دامن میں تو کانٹوں سے بغیر کچھ بھی نہیں اور تم تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں. د ګلونو باغ ته لاړم ما ویل تاله به ګل راوړم، د ګلونو باغ ته لاړم ما ویل تاله به ګل راوړم. بیا مې ځان سره سوچ وکړو چې ګلاب به په ګل څه کوي. رحمت الله وبرکاته. ملګرو سید الرحمن کاکا خیر د خوشحالۍ په موقع باندې یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. څنګه چې تاسو ته پته ده چې د معروف عالم دین د مولانا عبید الله صاحب د دې د ورېرونو وجونه دي او د قاری عبدالقیوم صاحب چې کوم زامن دي ډاکټر جنید او قاری منیب د ټول نه مخکې تاسو ته په دې واده باندې مبارکبادي پیش کوو. مولوي صاحب د دې خوشحالۍ په موقع باندې څه وایي؟ ډېر خلک خو راغلي دي. ډېره مهرباني سعید ستا په دې وخت کې چې ته راغللې او دې پروګرام کې هم شرکت وکړو او زمونږ د پیغام او یا لکه شکریا د عامو خلکو ته ورسېږي. نو واده او خادي دا خو یو بد الله طرف نه یو نعمت دی، الله دې په هر چا باندې خوشحالي او خادیانې راولي او د غمونو او پریشانونو الله پاک ټول وساتي. رب العالمین دې په دې اوسنۍ ښادۍ کې خیر واچي. او زه په دې موقع باندې چې کوم زمونږ یاران دوستان رشته داران هر څومره متعلقین چې څونه راغلي دي د هغې ډېره شکریا ادا کوم په دې موقع باندې، ځکه چې دا ډېر مصروف وخت دی، څوک ټوله نه ځي او دا یو دعوت هم یو سنت طریقه ده، قبلول بیا سنت دی او بلکې واجب دی. او دعوت ورکول دا هم سنت دی. ولیمه چې کوم د ځان یو مستقل سنت دی، نکاح د په خپل ځای باندې یو لوی سنت دی د انبیاو د ټولو. نو دا خو په موږ کې د هغه آدم علیه السلام نه حوا بیبي نه سلسله د نکاح را روانه د حلال او یو جایز طریقه د انسان چې کوم فطري کم ضرورتونه دي د هغې د پوره کولو لپاره الله پاک د یو حلال او جایز لار طریقه د مقرره کړې ده او په دغه طریقه باندې د آدم علیه السلام حوا بیبي نه سلسله را روان ده او داسې را روانه تر زمونږ د دې دوره پورې، زمونږ نه پس به د قیامته پورې دا سلسله دغسې جاري او د انسانانو ده. الله دې وکړي چې په ټول خلکو باندې. مولوي صاحب دا راته ووایه، حالانکې د خوشحالۍ چې کله داسې مقرره شي اکثر خلک چې کوم دی ډزې ډومبقې کوي یا خپلې پیسې بې ځایه خرڅ کوي، نو هغه خلکو ته څه وایي؟ په دې موقع باندې زه هر چا ته دا وایم چې فضولیات نه دي پکار
چې کوم جایز او صحیح دغه ولیمه ده دا کول پکار دي. خوشحالي به پابندي نشته، شریعت په حدود کې دنه خوشحالي مناول که اختر پردم خوشحالي شته زمونږه او دا رګي خاده او خوشحالي نعمت چره باغی باندې زمونږ لپاره په نعمت باندې لکه د الله پاک شکر ایستل او شکر ادا کول پکاري او شکر هم دغه لري سړی د هر غلط کار نه د ناروا کم شریعت منه کړی دي دا ټول ناروا کارونه موږ کوشش وکړو چې ځان په منع کړو. مولوي صاحب خدا خپل او بچو له داسې تربیت ورکو چې دنیایي تربیت هم د هغې په صحیح طریقه وشوي ځکه چې اوس دوی ډاکټر دی او قاری زما په خیال سره نور بچي هم ډاکټران دي که نه ډاکټر هم حافظ قرآن دی او بل منیب کوم دی هم حافظ قرآن دی په کومه درجه کې علم کوي ها. او په یونیورسيټي کې سبق هم. السلام علیکم. والدینو ته څه وایي چې باندې خپلو بچو باندې خپل دیني تعلیم سره سره الله دې عصري تعلیم هم وکړي. بالکل د کبډیر دا ډېر اهم او ضروري ده د وخت تقاضا ده په دې وخت کې چې موږ هم دینی تعلیم وکړو د وخت تقاضا د ځان خبر کو علما چې هغه د ټولې دنیا د حالاتو خبري هغه بیان کوي خلکو ته مسایل بیانوي او په دې طریقه باندې کېږي چې موږ ته ټول دنیا مخې ته دا اوس ګلوبل ویلج دی ټول دنیا موږ ټول دنیا له موږ ځان خبرول پکار دي جدید او عصري علوم سره د دې علوم حاصلول هغه سره د انسان دنیا آخرت اخلاق سیرت کردار هغه جوړیږي. صحیح شو ټیک شو. علیکم مبارکبادي درته وایو د دې خوشحالۍ په موقع باندې څه ډېر خلک راغلي. الله دې خوشحاله نصیب کا او زمونږ لپاره لویه سرمایه او خزانه د دې علاقې د خلکو د مینا محبت او دغه زرګونو میلیاردر نه چې راځي دلته دغه زمونږ بچت دې د مینا او محبت او الله دې د خپل شان مطابق د خلکو له بدلې ورکړي. موږ ډېر کمزوري او ډېر عاجزان یو ضعیف یو پر د خلکو هغه مینا تعلق هغه د مشرانو سره او بیا زمونږ سره موږ هغه دومره مینه ده چې موږ هغه شرمنده کړي موږ هغه حق نشو ادا کولای. مولوي صاحب دا خو ستاسو خپل یو مقام دی ځکه چې ستاسو والد صاحب الله پاک دې جنت الفردوس نصیب کړي هغه خپل یو حیثیت او امام استاد د هغې نه علاوه بیا چې کوم دی عبید الله مولوي صاحب شو د هغې نه علاوه ستاسو خپل یو حیثیت دی مولانا عبدالقیوم صاحب او بل د ټول نه غټه خوشحالۍ خبر دا چې تا په خپلو بچو باندې د دینی تعلیم سره سره دنیایي تعلیم ولا هم ورکړی دی. نو هغه والدینو ته څه وایي چې هغه د دینی تعلیم سره د دنیایي د تعلیم ورکول دا څه رکاوټ خو نه دی او خوشحاله پې څومره خوشحاله خبره خدا راځي د والدین لپاره اهم بچت د بچو لپاره جیداد هغه تعلیم دی او تربیت ته شعور دی. صحیح دا پراپرټی نه دا وروستو کیسې دي جو کور او دا اصل شی شعور دی د بچو لپاره معاشره کې د حلالو د لقمې لپاره پاکي شعوري او دومره صلاحیت پکې چې هغه په دې فتنې په دور کې ځان بچ کی. صحیح په دې حالاتو کې نو اول شی خو دغه والدینو طرف نه غټ جهاد چې کوم دغه تعلیم دی او دواړه تعلیمونه څه وایي چې د دنیایي تعلیم سره سره دواړه ضروري دي. اب دې کې نه څه رکاوټ شته نه څه تفاوت شته نه څه مقابله شته نه څه ګرانی شته. صحیح زموږ بچو هم حفظ وکړو او دغه سره ښه بهترین دنیاوي تعلیم هم وکړو بهترین قاریم شو بهترین دا مشر چې د ام بي بي اس ته او میډیکل سپیشلیست ته ورپسې جنکۍ دي بعض خلک دام وایي چې یاره جنکو والا کانو کې فرق کول شرعي لحاظه مناسب نه دي. ها بلته موږ د مغربي تهذیب خلاف یو تعلیم خلاف نه. صحیح کوم چې محمدي تهذیب کې کوشش وکړي والدین داسې ماحول ورکړي چې محمدي تهذیب کې دنه ګران هم نه ده. بعض خلک دا وایي چې یعنی دواړه تعلیمونه ګران دي هیڅ ګران نه ده. دنیاوي دینی تعلیم د حفظ ناظرین شروع شي په تخصص ودرېږي او عصري علوم د کې جی 1 پلی ګروپ نه شروع شي په یا ام بي بي اس یا ډاکټر پی ایچ ډي وکي. دا دواړه تعلیمونه بالکل آسان دی او دنیا نمونه پرتی دي مونږ ته. صحیح دی بهترینه طریقه دار دي چې تفاوت نشته. صحیح ده. بل مولوي صاحب اکثر تاسو هم دا وایي او د الله رسول هم دا وایي چې نیک او صالح اولاد دا د مور او پلار لپاره صدقه جاریه ده. پس د مرګ نه د هغې چې کوم علم حاصلوي کم خلک یې پیزیاب کېږي د دغه علم نه نو هغه صدقه جاریه هم ماشاءالله تاسو په دنیایي لحاظ باندې په اخروي لحاظ باندې د خپل بچو له هم داسې تعلیم ورکړی چې ستاسو خو په دغه کاته کې ماشاءالله ټول علم چې کوم دی نو ستاسو خاندان غونډ دغه دی. خو ډېر خلک داسې دي والدین دي چې هغه خلکو ته څه وایي چې هغې د خپل ځان لپاره صدقه جاریه جوړه کړي که نه خپلو بچو له د دنیایي تعلیم سره سره اخروي تعلیم وله ورکړي که نه څه وایي مسلمان د لپاره کوم د رزق وعده چې شوی ده کنه مسلمان سره نو هغه رزق څه ته وایي. په رزق کې یوازې دا نه چې روټۍ خوراک او دغه خنزیر ته ملاویږي سپي ته ملاویږي خوراک
صحیح زموږ عام تاثر دا دی چې رزق نه مراد دا روټۍ موټۍ د خوراک ته پیسې دي صحیح د رزق نه مراد امن سکون او نیک اولاد صالح اولاد صحیح نو کوم انسان چې د الله تعالی نه رزق غواړي نو په رزق کې فرمان بردار اولاد نیک صالح اولاد ځکه چې همدغه صدقه جاریه د والدین لپاره صدقه جاریه یوازې دا نه ده چې دا به صرف جمع ورکوي صدقه جاریه دام ده چې دا د معاشرې هر پیټ ته لاړ شي او هلته په اخلاص سره بغیر د لالچ نه د دوک انسانیت خدمت وکړي موږ اکثر دا علما وایو چې په تانې ته لاړ شو کاش دلته څوک دینداره افسر موږ ته میلاو شي موږ هسپتال ته لاړ شو هلته ګورو چې کاش دلته موږ ته دینداره څوک میلاو شي او چې کله موږ په خپله دا علما لاړ شو هلته ویني یاره فلاني ځای کې یو ډاکټر او عالم او یا قاري خوشحاله شو ورته صحیح ده او په داسې ده. خپله ولې موږ شاته یو په دې کې بیا صحیح نو په کار دا ده چې موږ د معاشرې هر طبقې ته افراد ورکو افرادکار ورکو صحیح چې هغه معلم او هم بهترین ډاکټر نو هغه په هسپتال کې موږ ته په کار دی او دا صدقه جاریه په هسپتال کې زما بچی جوړولی شي دا صدقه جاریه په تاڼه کې زما بچی جوړولی شي د معاشرې په هر ځای کې په تجارت کې کاروبار کې صحیح په هر ځای کې چې د تربیت یو ځل وشي صحیح معنو سره صحیح چې دا د حرامو د لقمې نه ځان ساتي او د انسانیت د خیرخواهي په جذبې سره هر شعبې ته د تیار کې دا ستا لپاره صدقه جاریه ده صحیح شو صحیح شو تاسو د عبدالقیوم صاحب خبرې هم واورېده مولانا عبید الله صاحب خبرې هم تاسو واورېدې او اکثر موږ او تاسو چې کوم نه په منبر او په محراب کې هم دغه خبرې اورو چې خپل بچو له ښه تربیت ورکړي ځکه چې د ښه تربیت د بچو لپاره دا صدقه جاریه ده الله مخاد او باد لره په دعاګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان هم خیال ساتئ د لوی الله په امان